من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. زما عزتمندو محترمو مسلمانانو اوریدونکو، د مخکینا دا بحث شروع ده چې د انسان ایمان په کومو اسبابو باندې خرابیږي، او دا ډیره مهمه او ضروري خبره ده، ولې ځکه انسان سره د ټولو نه قیمتي نعمت چې دنیا او آخرت به ښایسته کیږي هغه ایمان دی. نو ایمان چې په هر څیز باندې خرابیږي، نقصان ورته رسي، مؤمن بنده به د هغې نه ځان ساتي. نو یو سبب موږ دا بیانوو چې د ایمان دپاره خرابېدونکې او ایمان لره ضرر ورکوونکې څیز هغه څه شی دي؟ ګناهونه د انسان ایمان خرابوي، د انسان ژوند راتنګوي، د انسان زړه دا تنګوي، د انسان ذهن چې دی هغه راتنګوي، هغې کې هم پریشانی پیدا کوي. دې د وجې نه اهل علمو د ګناهونو اجتماعي او انفرادي دومره ضررونه لیکلي دي چې پوره کتابونه بسته په هغې لیکلی شوي. دا عام چې نن موږ او تاسې ته په دې موجوده دور کې دا کم یو عذاب متوجه دی، نو د دې عام او حقیقي بنیادی سبب هغه څه شی دی؟ مسلمانان او عام بندگان د الله په نافرمانی کې واقع دي. ګناهونه دومره ډیر شوي، دومره چې د هغې په وجه باندې رب العالمین خفه دی. نو چې الله خفه دی، د الله طرفه د عذاب فیصلې راځي. بیرون ممالکو کې ته وګوره، چین او جاپان او دې ځایونو کې وایي دا عذاب ډیر دی. هلته وګوره د سپو د خنزیرانو دغه مردار سیزونو خوراک دی د دوی. موږ ته د الله نبي ویل چې سپی داسې نجس العین دی چې د هغه لوښی چې خولې به کې واله 7 پیرې به اینځي او 1 پیره به په خاوره باندې اینځي. نو دغه د خنزیرانو د سپو د ناولې غوښې خوري، دې سبب بیمارۍ نه لګېږي. دویم لوی نقصان چې عام روان دی، تاسې وګورئ زنا څومره بدیزۍ ده په دې بار ممالکو کې. داسې خوشې مردارینې او فتنې چې د هغې نه عام مرضونه لګېږي. کم امت کې چې زنا ډیره شي، د الله د طرف نه عذابونه راځي. نو د یورپ ممالکو کې عام زنا، بې حیایي، دا چیزونه عام دي. عام
دریم لویه نافرمانی په غټه سطحه چې بهر کیږي. تاسې وګورئ زموږ د هغه حقیقي دین اسلام پورې استهزا، ټوقې، مسخرې، توهین دا شی کیږي. کله د الله کتاب ته اور ورته کوي بعضې ظالمان، کله د پیغمبر شکل جوړ کړي او هغې پورې استهزا او ټوقې کوي، کله د مسلمانانو پورې توهین او سپکوالی کوي. زما عزتمندو محترمو او څلورم لوی جرم عام سود ډیر تیز روان دی. عام ممالکو کې داسې سود دی چې د مسلمانانو ملکونه په سود باندې قرضداري کړي. نو داسې غټ غټ عذابونه چې دا ګناهونه چې عام شي نو د الله د طرف نه به عذاب نه راځي. د عام ملکونو کې د عذاب لږ لږ دی. وجه دا ده چې موږ او تاسې او دې ملکونو هم هغه ګناهونو نه څه ناڅه برخه اخیستې. زموږ ملکونو کې هم زنا، بې حیایي، زما عزتمندو سود، دا قسمه مرضونه پیدا کیږي. نو د هغې په وجه باندې د الله د طرف نه عذابونه راځي. عام خلک چې دې نه د بندېدو دروازې ورته بندوي، دغه لارې نیسي چې یاره د عذاب بند شي. هغه سبب یې نه لټوي چې دا د کومې ډډې راځي. هغه سبب دا دی چې د الله خفه دی، د الله نافرماني نه کېږي، ګناهونه دي زما عزتمندو عام بندگانو د نفسونو ته سم ننوتي دي. نو دا قانون دی چې د لاندې نه د ګلانو ښکرۍ لاس کې وه، هغه دې بره واړتول، ګلان به د باندې راغورځېږي. که د کاڼو ښکرۍ دې لاس کې وه، کاڼي دې ګزار کړه، نو بیا در باندې کاڼي راغورځېږي. نو زموږ عملونه داسې دي لکه کاڼي. د کاڼي چې بر راځي د کاڼو په شان فیصلې به هم راځي. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو موږ او تاسې هر یو انسان که هر څومره دینداره دی، هر څومره لوی مؤمن دی، لیکن بیا هم د الله د شان مناسبه موږ او تاسې هر یو کې څه نه څه ګناه شته. د الله نبي وایي چې هر بني آدم نه خطا کیږي، هر یو نه. نو پکار دا ده چې مؤمنان الله ته توبه وباسي. توبه ډېر ښایسته علاج دی. دې د وجې نه کله چې بندگان توبه وباسي او الله ته رجوع وکړي او الله ته زارۍ وکړي، الله پاک هغه عذابونه شاته کړي. نور عامه معاشره زما عزتمندو د الله د نافرمانۍ د وجې نه، زمونږ او ستاسې د ګناهونو د وجې نه چې موږ رالګېږو د الله نافرماني، د الله د رسول علیه السلام د حکم خلاف کوو، د دې د وجې نه دا وباګانې او دا عذابونه راځي. صغیره ګناهونه وګوره څومره ډېر دي، پروا یې خلک نه کوي. کبایر وګوره غټ غټ ګناهونو کې خلک مبتلا دي او د هغې هېڅ احساس نشته چې آیا زه به د دې ګناهونو نه کله توبه وباسم، توبه به ترې کله وباسم. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو اهل علمو لیکلي چې وړه ګناه دا وړه مه ګڼه. ولې ځکه که دا نن وړه ده دا سبا ترې غټه جوړېږي. یو غټ بالټۍ اوبه په یو کاڼي راواړوه، ظاهر کې به دومره اثر نه کاره کوي، او یو څاڅکی به یو کاڼي باندې راځي. یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پرېږده، هغه یو څاڅکی کاڼي کې یو نښه کوي اثر. دغسې واړه ګناهونه کله کله زموږ او ستاسې په نظر کې واړه کاري، لیکن د واړه ګناهونو نه غټ جوړ شي. تاسې وګورئ دا غرونه د وړو وړو شګو نه جوړ دي. یو لوی اور چې ولګېږي دا د وړوکې تیلي نه وایي لګېږي،
نو وړه ګناه چې دی نو وایي دا وړه مه ګڼه. دې د وجې نه اهل علمو لیکلي چې وړه ګناه نه کبیره ګناه چې جوړیږي یو هغه دا دی چې دا وړه ګناه انسان همیشه دپاره کوي مواظبت. کله چې په وړه ګناه باندې همیشه والی کوي وایي د دې نه کبیره ګناه جوړیږي. دویم سبب یې دا دی چې د ګناه او همداسې کې نو د دې وړې ګناه نه ایسته غټه جوړه شي. او دریم سبب زما عزتمندو هغه دا دی چې انسان د ګناهونه په فخر او د خوشحالۍ په شکل باندې کوي. دا مرض هم مسلمانانو کې ډېر دی. ګناه کوي او ګناه به یې فخر کوي، خوشحالي کوي پې. یو مسلمان سه یو مثال یې واوره، یو مسلمان سه تجارتي معامله یو شی وله ورکړي دوکه په خیانته، وروسته به خوشحاله مي وایي څنګه دوکه مې وله ورکړه. هر سړی وایي داسې کمال لري لکه دا کمال دی مسلمان له یې دوکه ورکړه. یو مولا چا سره بحثي وایي څنګه چالاکي مې پې وکړه او څنګه مې دوکه که ملایمته مې که او د هغه دلایل مې وایي ګډ وډ کړ. خوشحاله دی پې قرآن سنت والا له دوکې ورکړه او په هغې خوشحاله دی. یو نوجوان لاړ شي دکان ته ګیره وخروي، برې ته م وخروي، وایي څنګه مې ځان ښایسته که ته وګوره وایي شیشه کې م لاندې باندې وګورې وایي څه خو پاتې نه شو. او دې باید څه قهوه والا له تار هم ساتلی که ویښته پاتې په دې تار راوباسي. یو کس ته مالې بیخي د جرړو مه راوباسه، مالې بیا به دله زر زر نه راځي، دکانداري به دې خرابوي. دومره د الله نه نه یېرېږي، په دې خوشحاله دی. اهل علم وایي ګناه باندې خوشحالېدل دا یره د ایمان نه د انسان خلاص نه کړي. او نن عام خلک په ګناهونو باندې فخر کوي، واده کې ډمتوب بېدیني فسادونه یي په هغې خوشحاله یي وایي یاره ډېر ښه کار وش او ډېر ښایسته پروګرام وایي وش. نو په ګناهونو باندې زما عزتمندو خوشحالېدله دا څه دې وجې نه دا وړه ګناهونه دې نه غټ غټ ګناهونه جوړ شي، کبایر د دې نه جوړ شي. بل سبب اهل علم لیکلی دی التهاون بستر الله علیه، په دې انسان باندې یوه پرده الله اچولې ده د ګناهونو، دا پرده سپکه ګڼي، پروا یې نه کوي، د هغې باوجود هم دا ګناهونه کوي. څه مقصده؟ یعنې الله د ده ګناهونه پټ کړي دي، ده ته دا مقصد واخیسته چې یاره که به دې ګناه زه الله رانیولې خو اوس به یې رانیولې وې، نه معلومیږي چې به دې ګناه باندې الله ما نه رانیسي، زه الله ته محبوب یم او دا دومره ګناه نه ده. نو دا هغه پرده سپکه ګڼي چې کومه الله په ده باندې اچولې. نو کله چې دا سپکه ګڼي دا به دې ګناه زړوري، چې کله به زړورو دا به دا ګناهونه واړه ګڼي، واړه هغې نه به لوی پڼ جوړ شوی. دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو الله در باندې پرده واچوله نو د الله نه حیا وکړه، د الله نه ویرېږه، الله به دې مدد وکړي او الله به یې ترې بچ کړي. ځکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی وایي یو سړي د شپې ګناه وکړله او الله پرې پرده واچوله، وایي دی راولګېد دا وایي چې ما انی فعلت البارحه ذنب کذا و ذنب کذا، بیګا مې دا ګناه وکړه دا مې وکړه، دا خلکو ته یې بیانوي. وایي داسې انسان الله نه معاف کوي، ځکه الله یې پرې پرده راچوي او دی راکاره کوي. بل سبب اهل علم لیکلی دی اظهار الذم، د ګناهونو ښکاره کول ښکاره. حدیث مبارک کې راغلی دی وایي زما کل امتی معافا الا المجاهرین، وایي زما ټول امتیان به الله معاف کړي
مګر هغه څوک چې ښکاره ګناهونه کوونکي دي. نو څوک چې د ګناهونو اظهار کوي دا انسان وایي الله نه معاف کوي. ولې؟ د دې یو نقصان خدا دی چې د انسان په الله ډېر زړور دی. د خلکو مخکې ښکاره ګناه کوي، دا په الله باندې ډېر زیات زړور دی. جری علی الله دی ته وایي. دومره دغه ذات نه نه یېرېږي چې د خلکو مخکې ښکاره دا ګناه کوي. دویم نقصان زما عزتمندو دې دا دی چې د دې انسان د الله نه حیا نه راځي. یو سپین ږیری که ویني یو ګناه ښکاره نه کوي، یو ماشوم که را روان یو ګناه ښکاره نه کوي، او دومره یو لوی ذات دی د هغه نه حیا نه ورځي. وله په کار دا دی چې د الله نه حیا وکړي. او دریم نقصان د دې ښکاره ګناهونو دا دی چې دا معاشره ګنده کوي. تا یوه ګناه وکړله لیکن دا نور خلکو مخکې کې دا نورو ته دعوت ورکول دي، او د دې په وجه به معاشره ګنده کیږي. ښکاره ګناهونه. یو نوجوان دی یو ګناه یې وکړه، مثلا ګیرې وخریاله، بل نوجوان هغه څه کیني پاسي چې ده ته وګوري ایسته دا هم زړور شي، بل ورته وګوري هغه هم زړور شي. نو د دې د وجې نه معاشره ایسته ګنده شي او خرابه شي. نو ځکه ښکاره ګناهونه کوونکي بندګان زما عزتمند وایي الله نه معاف کوي. او نن عام ښکاره ګناهونه څومره ډېر دي، تعجب بدله درشي. که ګاډي ته وخیږي نو ښکاره به چې کوم دی نو ټي وي او دا څیز ولګوي. داسې به ویم نه چې یو سړی به په هغه به بد لګي، یو مشر به ناست یو عالم به الله پې خفه کېږي، د دې لحاظ نه کوي. که هغه نه په سیټ کې به د خوا کې ناستې موبایل به راوړي، کله به یو ګناه راړی کله به بله راړی. لکه چې دې دومره شوقي خو یو ډډې ته یې ګوره که الله خو خفه کې لیکن معاشرت څه له ګنده کې. درې ښکاره ګناهونه وګوره. یو غریب سړی الله یو دوه پیسې ورله ورکړي چې واده پې راشي یو هفته ډمان راولي، یو هفته حاجي صاحب هم ګډېږي او جاڼی هم ګډېږي او ټول چې کوم دی نو هغه میدان یې ګرم کړی او خلک ولاړې څوک پیسې شینده او څوک څه کوه. که ورته وایې چې هلکه دا کار مه کوه، یاره قاري صاحب وایي دا عمر کې را باندې یو خوشحالي الله راوست عمر کې. مولوي صاحب هم راشي نکاح وله وسي، هلکه ته ډمان وله نکاح تړې. نو دا ښکاره ګناهونه عام زموږ معاشره کې دي. دارنګې که د نشې لحاظ سې وګورې، که د بېحیایي لحاظ سه وګورې، ظلم ستم لحاظ سه وګورې، عام زموږ معاشره کې ډېر ګناهونه دي. نو دې د وجې نه زما عزتمندو دا عذاب چې دی دا زموږ او ستاسې د ګناهونو وجه ده. تاسې وګورئ څومره مرغان ګرځي، یو مرغه ته د عذاب نه لګي، هر ګندګۍ به یې خوله وایي. څومره حیوانات دي ځمکې په سر یو حیوان ته نه لګي، څومره زنده سر دي یو ته نه لګي، ځي سیده د انسان پسې راځي. څه وجه ده؟ د انسان کې وایرس خپل پروت دی، مقناطیس د ګناهونو، هغه ګناهونه یې راکاږي، هغه ګناهونه یې د هغې په وجه باندې دغه عذابونه سیده یې نفس له راځي. ورنه هغه انسان چې د هغه زړه کې ایمان دی د الله یره، دا داسې دی لکه یو انجڼه قوي ایمان. دارنګې هغه انسان چې هغه زړه کې تقوا ده اوسه، دا داسې دی لکه یو لیټ د رڼا بل دی. او درېیم هغه انسان چې د هغه د نیک عمل لاره نیولې، نو دا داسې دی لکه روډ یې روغ دی. نو انجن هم دننه قوي دی، د رڼا هم پکې د ښه او بد معلومیږي ورته، او لارې هم روډ هم ښه صحیح دی، دا هېڅکله نقصان او هلاکت له نه ورځي. نو هغه انسان کې چې ایمان دی، تقوا ده، نیک عمل دی پکې، دا خو وایرس پرېږده چې الله یې د هر عذاب نه دا ساتي. نه پې ډینګې اثر کوي، نه پې وایرس اثر کوي، نه پې کینسر اثر کوي،
نه به بل یو بیماري. ولې ځکه دا داسې عملونه دي چې د دې مخې ته یو مرض هم د الله په توفیق نه ټینګي. او کله چې ایمان کمزوری کړی ګناهونو، هغه تقوا ډیوه مړه ده، خواهشاتو هغه مړه کړې ده. روډ مخکې د عمل کمزوری دی، سار جمع ده نه پاڅېږو، تلاوت نشته، دعا نشته، د الله د یېرې نه جر د جړا نشته، نو لارم کمزوری ده، رڼام کمزوری ده، انجن هم کمزوری دی، نه خامخا به هلاکت له ورځي ده. دا زموږ او ستاسې مثال. دې د وجې نه زما عزتمندو کم مؤمن بنده چې 5 وخته لمونځ کوي، د جمع اهتمام کوي، تکبیر الله سره یې کوي، دارنګې د الله د کتاب تلاوت کوي، دارنګې د قرآن سنت درسونو ته کیني، دارنګې د ګناهونو نه ځان ساتي، پرهیز کوي، الله دا د هر قسم آفت او بیمارۍ نه ساتي. او کم انسان چې د ګناهونو نه ځان نه ساته، نیک عمل اهتمام پکې نه و، د الله یره پکې نه وه، که دا بیماري او مرض ختم شو، هم د نفس کې به پریشانۍ او بیمارۍ نه الله راولي. کله به زړه پریشانوي، کله به ذهن پریشانوي، کله به بدن پریشانوي، کله به د ژوند راتنګي، هر یو شی به ورسره خو پریشانه وي. ځکه الله فرمایلي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کم فساد او نقصانات عذابونه چې دي الله وایي دا ستاسې د بد عمل د وجې دي. بچې ورانې وکړي نو پلار وله څپېړه ورکوي. دقسې بندګانو د الله نافرماني کړې ده، الله یې کله په یو څپېړه باندې وایي، کله یې په بله څپېړه باندې. نو زما عزتمندو الله ته توبې ایستل پکار. کله کله بعضې وخت کې یو عذاب دا کې یو امتحان هم وي، او الله پاک کله کله به خلکو له خیر هم واچي. عسى ان تحبوا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. کله به یو شی بد ګڼئ، خیر به وي پکې. ځکه اهل علم وایي تقریبا 5 یا 6 کروڑه انسانان بندگان وایي دې لږ وایره سره مانځه کې زیات شو، زیات یعنی عامو چې کم منځونه کول 5-6 کروڑه زیاتو کسانو منځونه شروع کړ. واقعي تاسې وګورئ د جوماتونه ډک دي، اگر که د ځان د یېرې په نیت باندې دي او که د الله نه یېرېږي، خو څه ناڅه جوماتونه ډک دي. وروس هغه ملک دی چې هغه د الله د ذات نه انکار کاوه، وایي هغوی دا اعلان کړی یاره یو ذات شته، د هغې قرار وکوي چې د دې نظام یو مالک شته. هغه چینیانو چې مسلمانان به عذابول، اوس ورځي او د هغوی د چې کوم دی نو هغه سوالونه او زارۍ کوي، وایي جماعتونه یې بندول، پې مانځه ته یې نه پرېښوستل. د امریکې په اسمبلۍ کې یو قاري د قرآن تلاوت کړی، او هغوی وایي چې لاس اوچت کوي الله نه دعا وغواړئ. الله داسې ذات دی چې یو عذاب سه هغه خلک چې هغه وایي موږ سپر طاقت دي، هغه خلک چې هغه وایي موږ سره هره ټیکنالوژي موجوده ده، هغه خلک چې د هر لحاظ سره د کمال دعوې کوي، په یو معمولي عذاب سره ټول الله ته متوجي دي. الله څه داسې عذابونه، عام مسلمانان څومره الله ته متوجي دي. دې د وجې نه که د شپې او د ورځې دعاګانې، جړاګانې، بندګانې دا بندګان شروع کړي، یقینا چې د عذابونه به الله پاک ورکړي. ډېر زیات ګناهونو کې دا خلک ډېر زیات زړور شوي، دومره زړور شوي چې له لحاظ یې نه کاوه. مخکې یو شپه یو عذاب راغلی ویل دا شل کېږي، دا 3 بجې ټول خلک سرکونو ته راوتي، د شپې 3 بجې، او دا فریادونه او سوالونه او دغې. نو زما عزتمندو ښایسته علاج یې څه دی؟ ګناهونو نه ځان ساتل، د مانځه او د اڅه پابندي، دعاګانې کول، تقوا ځان کې پیدا کول، دغې علاجونه دي.
او دا علاجونه نه دي 11 بجې پاسې بانګونه شروع کړي بانګیان دا صحیح حدیث کې چرته به صحیح سند باندې نشته چې د پریشانۍ او د غم په وخت کې به ته رالګېږې څه به کې اذانونه به کې بلکې د الله د نبي نه په صحیح سند نقل لی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حذبه شیء فزع الى الصلاة کله چې به د یو مصیبت پریشانی راله مانځه ته به متوجه شي بل روایت کې چې کله زلزله عذاب راشي سبحان الله الحمدلله کلمات ویوئ استغفار ویوئ دارنګې مانځه ته را منډه ووئ او صدقې کوئ غلامان ازادوئ دا علاجونه یې موږ ته ښودي باران نه کېږي څه عذاب راغ مشکل شو وایي باروزئ صلات استسقا وکئ نور چې د تندرونه یا سپوږمۍ راوځئ صلات کسوف وکئ صلات خسوف وکئ دغه علاجونه یې موږ ته ښودي دي نو زما عزتمندو هغه علاج چې قرآن او سنت موږ ته ښودلی بندګي منځونه دعاګانې الله ته جړه دغه اسباب دي چې د دې په وجه باندې دا ټول عذابونه او پریشانیان الله لرې کوي د الله کار دی د انسانان داسې دي چې کله یو عذاب ترې لرې شي نو د دې نفسونو کې به کار دا و چې د عمل دارنګې د دعا منځونه په دې کې نور هم اهتمام کوي کله چې د عذاب لرې شي بیا مسخرې کوي ټوکې ورپسې کوي یاره داسې عذاب و داسې و داسې یا یاسې تذکیرې کوي د سر هغه رجوع بیا پکې پاتې نه په کار دا ده چې بندګان موږ او تاسې زما عزتمندو د الله نه ویریږو د ګناهونو نه ځان وساتو الله ته ښایسته توبه وباسو چې یا الله ته معاف او مؤمن سړی ولې یریږي که عذاب کې لاړ او د مؤمنو الله له جنت ورکوي زمونږ خو وروسته ژوند را روان دا خو به هغه خلک ډېر یریږي چې د هغوی هم د دې ژوند په تمه یې صرف کافر صرف دا ژوند باندې عقیده لري وروسته امید یې نشته نو هغوی به دې ژوند پسې خفه دي مسلمان له خو قبر کې ښایسته ژوند دی آخرت کې ښایسته ژوند دی جنت له الله تیار کړی نو که مریاسې به مرې نو زمونږ به ژوند کې نور څونه وخت پاتې د مرګ نه هسې هم تېښته نشته هر چېرته چې دی لاړ شي د سلیمان علیه السلام په زمانه کې وایي سیرت کې یو واقع ذکر کړی یو کس الله وایي حکم وکړ چې د نه روح واله په یو لمحه یو منټ کې او په پلانکي ځای کې دی واله ډېر لرې دنیا بل سر وایي ملک الموت دله راغی داسې په بل شکل وی یاراو نو سلیمان علیه السلام تخت روان و په هوا هغه له راغی ما پلاني ځای چې ته بوځه دلته چا ویرولم نو هغه په سکندونو کې بل سر ته رسېده تخت کله چې هلته ورسه کوزې که همغه ځای کې و د حکم و چې روح تې واله مقل دی تې روح واغست ځکه الله موږ ته قرآن کې وایي چې تاسې د کم مرګ نه تښتئ فإنه ملاقیکم هغه دسه میلاویږي تاسو غم مه کوئ ابدله په خپله راځي نو مرګ هسې هم را روان دی زما عزتمندو په کار دا دی چې دا لږ لږ داسې عذابونه زموږ مرګ ته توجه پیدا کړي آخرت ته هم توجه پیدا کړي نیک عمل ته هم توجه پیدا کړي الله ته توبې وباسو اعمالو کې کوشش وکړو الله به زموږ او ستاسې د دنیا ژوند هم ښایسته کړي او د آخرت ژوند به هم الله زموږ ښایسته کړي خو د نن نه دا نیت وکړه چې مانځه کې راکې څه سوالی دی زه به انشاءالله 15 واړه منځونه کوم که دا وایرس موجود و که وایرس ختم شو دا نه چې وایرس ختم شو بس مونځ هم ختم لکه روژه چې ختمه شي بعضې خلکو سره بیا هغه عبادتونه هم پرېږدي لکه د الله بنده همغه ذات دی همغه د الله پاک بندګي په کار ده ولې پرېږدي عبادت کې څه سوالی کې 15 وخته د مانځه اهتمام به زه په هر حال کې کوم دارنګ کم از کم یو سپاره یا نیمه سپاره تلاوت به هره ورځ کوم کال کې 12 پیرې یا 6 پیرې به قرآن ختموم دارنګې زه به د ذکر د دعا د نیک اعمالو اهتمام کوم
ګناهونو نه به ځان ساتم. روژه هفته کې یو یا دوه روژې به نیسم. ته د دې اعمالو نیت وکړه چې دا به انشاءالله د دې نه وروسته زه کومه، او که اوسه پورې رانه کوم غفلت یا نقصان شوی دی، یا الله زما تا ته توبه ده. الله ته ګوره چې دا ټول مصیبتونه زمونږ او ستاسې ختموي او که نه. نو د ټولو انشاءالله نیت او اراده شته دی که الله دې زمونږ او ستاسې له زما عزتمندو د هر خیر او د نیک عمل توفیق را نصیب کی. الله دې زمونږ او ستاسې ګناهونه په خپل رحم او په خپل فضل باندې ټول معاف کی. او الله دې امت مسلمه ته چې دا کومه پریشانی راغلې ده عامو بندگانو ته، الله یې دا عذاب دا پریشانی په خپل رحم او فضل باندې ختمه کی. الله یې د مسلمانانو که په هر ملک کې دي د دې وبا او د دې عذاب نه حفاظت وکړي. کم که بیماران دي د مرضونو وایلي دي، الله دې هغوی ته صحت کامله ور نصیب کړي. او الله دې امت مسلمه باندې خپل خصوصي فضل او رحم وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المؤمنين.